يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين ونور بيدنا يا غير دينا متولي شيء من آمنا چاچی ایمان روڑو بالله پا اللہ بانی والیوم الاخری پورت مستنی بانی یا پورت دا آخرت بانی حساب کتاب رضو وعمل صالح وعمل وکنیک نیک عمل ستویلے کی موافقه الشرع چې شریعت سره برابری دا نیک عمل یا بطریق النبی صلی الله علیه وسلم دا الله دا نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه وعمل صالحا وعمل وکنیک یا نیک عمل کړي ولهم نو د لپاره اجر او اجر دی عند ربهم پنځ طرف دی باندې یا پنځ د حقيقي خالق دی باندې اجر او بدله به څنګه ولا خوف نبير عليهم پدی باندې ولا هم يحزنون بدا خلق غم شي قیامت کې انسان به دین ویریږي کله چې الله سبحانه وتعالى زما په ګناهونو رونی سي دا غنه په ویره کې به می غمجن به می خفه به می والله دغه انسانان دوی په تاسو باندې ویره نشته دی مؤمنان سبحان وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وصلت الله بني إسرائيل ته بل خطاب کوي او دا د دریش په تمایت نو واخله تر دوات یې مکتوب دلته یو درې خباستونه او بد صفاتونه ذکر کوي چې دا بني إسرائيل په پلارانو کې موجود وإذا أخذنا الله وكلا چې من واغستو ميثاقكم کلک له استاسنا ورفعنا او چوتم کو فوقكم الطور پاستاسونه تور غره ځکه د عذاب په تور بدا پورته شو چې د خلک خبره وکړه نو الله یې موږ ته دا خبره وکړه چې خذوني سيعمل وکي تاسو ما په څه باندې اتینا کوم چې موږ تاسو درکړي به قوت په خپل طاقت سره واذكروا توصيات کې ما فی چې په تورات کې لعلکم تتقون دیر بارش تاسو تقوادار او متقین شئ اصل وجم د عذاب دا غر په ځکه پورته شو دي خلق الله نه په صحیح طریقې سره منل خو ظاهره کې هر سړی وي چې الله منه مودا ده او به عمل نه کې دغه په احکامات باندې نبی صلی الله علیه وسلم ول الله د يهودو نصارو تبا کې چې خپل علما خپل ربان ګرځول نو په کې کتاب الاحبار او ځینې علما او تخبرو الله رسول الله خو يهوديت کې وخت تر کړه مخ خپل عالمانو طرف نه دی ویل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به یو شی ستغي جایز ول تاسو به جایز ول کنه ولو حرام ول لا او دغه طرف ویل کی کنه نو چې الله بيد نعمتو کو غره ته چوت کو چې ټیک د نم هلاک کو مهلت او تور کو دینه بعد د بدبخت بیره ولګیدل ثم توليتم بوغردي تاسو من بعد ذلك رستدينان الله وي فلولا فضل الله کی چرته وي احسان د الله علیکم تاسو باندې ورحمت ورحمت الله لکنتم خامخوي بتاسو من الخاسرين توانيان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم دلته اوس د مثال په تور باندې وروړي چې تاسو څنګه د الله نه پرمانی وکړئ یو دا چې د خیالي پورز باندې اصل کې دی ته الله ویل چې تاسو د جمعې ورځ ځان د پاره غوړه کې صحیح حدیث معلومیږي چې د عبادت لپاره ورځ غوړه کې چې هغه ډیره مختص تاسو لپاره ډیر فضیلت لري الله د جمعې یاد کړه دی بني اسرائیل ول نه د خیالي ورځ زمنګ د پاره کړه په دې کوم دریو چلو د خیالي په ورځ باندې چې کله دیو ته غوړه شول نو دیو کې دی عبادت نه منه شو چې تاسو کار به تاسو کوی د خوراک نه چې دا میان مخره په دې ورځ د الله د پاره پرې دی یا سیدا معلومېدل د خلک چې د الله په کومه طریقې عبادت دې ظالمانو چل ول شروع کو دې دا ګمان دا چې الله زموږ په چل باندې نه کوي د ذکر به چې هغه به د خیالي پورت باندې هغه ته به هیڅ نه ویل د جمعې پورت باندې به بندل او به بل ورځ باندې وکړ او کار به وکړ دا خو د خیالي پورت مخ کار نه دی کړی دا خو د جمعې پورت کړی دا هلیو باندې کوي ولقد علمتم الذين الله يقين معلوم دي تاسو ته کسانه ته د چیزې ته کړي من تاسو نه تجاوز کړي تاسو نه په سبب دي پورز د خیالي باندې چې کله دا کار وکړو الله سبحانه وتعالى ته دي علم دا خلق پښتو د اسلام مطابق چل ولې دي خبره نه فقلنا الله والمن ولهم تكونوا شيء قرده شادوغان خاصين ذلیلا الله سبحانه وتعالى شادوغان جوړ خلک وي دا اوس وخت چې کوم شادوغان دي دا مغه شادوغان دي چې کوم د بني اسرائیل نه جوړ شو دا خبره خطا ده مثال الله دا غڅ ورکی چې کوم مخکې زمانه کې ذکر شوی شادوغان د بني اسرائیل نه مخکې وجود لرو الله دا شکلونه ځکه دا غي په شان تکلل دا خبره خطا ده چې دا شادوغان د بني اسرائیل په اولاد دي
هم پښتانه د ځانه سیبه یو سیس جوړ کړي نو بس څه وته نو الله یو فقلنا من ویل لهم داغې دپاره کونو شي قردة شادوګان خاسئین ذلیلا فجعلنا الله وګرځاو دا منګه نکالا عبرت لما دغه چا دپاره بین یدیها چې په دغه وخت کې موجود وو بین یدیها دې اصل معنی ده چې په همدغه وخت کې موجود وو وما خلفه هغه چې دې نه وروسته وو موعظة او نصیحت دا للمتقین دپاره د متقینو د دې دپاره نصیحت چې هلکه په دې ګناه باندې الله د بني اسرائیل له ونیول شاهد نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي بل زما په امت کې به خسف مسخ قذف دا راځي مطلب دا خلک به په خاورو ډوب چې بني اسرائیل د غوا باره کې واقع ده هغه به سبب بیان شي اوس بیرته دغې معنی ته مختصر وګورئ ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړی دی والذین کسانا من امنا چا چې ایمان راوړو بالله چا چې ایمان راوړی بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت او عامل او عمل کړي صالحا نیک فلهم نو دیو د پر اجر مجر دی عند ربهم پنځ درب دی باندې ولا خوف نبویر علیهم بدی باندې ولا هم يحزنون بدغم چې وإذا أخذنا الله وكلا چې موږ واخیستل میثاقکم کلک له استاسو نو ورفعنا او چوتم کو فوقکم الطور پاس تاسو نو تور غره ودونی سي تاسو ما ساتینا کوم چې موږ تاسو درکړي په قوت په خپل طاقت سره او ضرورت کې تاسو ما غت فی چې بده کې لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو متقین او تقوا دار شئ ثم تولیتم به وګرځیدلی تاسو من بعد ذلک ورسته دې کار نه مطلب مخم واړاو بهم د بګی سړی تو پیدا نشو فلولا فضل الله كچرتنو احسان د الله علیکم بتاسو باندې ورحمت الله لکنتم خامخوي بتاسو من الخاسرین توانین ولقد علمتم الذين يقين معلوم دي تاسو ته کسان چې اعتراف چې زیته کړو من تاسو نه په سبب دي پرز د خیالي وقلنا والله المنغول لغيت لهم غي تكونوا شيء قردة شادوغان خاسئين ذليلا وجعلنا والله وګرځاو مونږه غي نکالن عبرت لماذا چا لپاره بین یدی اج په وخت موجودو وما خلفه وغه چې رسته و موعظه او دا نصيحت للمتقين د لپاره د متقين او تقوادارو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد